نهم ذی الحجه باندې تکبیرات تشریق د فرض مانځه نه وروستو چې کله مونږ سلام وګرځو نو سلام ګرځولو نه پس مونږ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد وایو. دا تکبیرات تشریق چې کوم دی دا سره واجب دي. د دې ابتدا د کم ځای نه شوی وه. د دې ابتدا چې کله ابراهیم علیه السلام قرباني کوله د خپل بچی اسماعیل علیه السلام، نو چې کله ابراهیم علیه السلام ذبح کوله نو په دغه وخت کې چې کوم دی د ذبح په وخت کې جبرائیل علیه السلام چې आवाज ورکو اسماعیل علیه السلام ذبح کاو نو आवाज وکړ الله اکبر الله اکبر. نو بیا چې کله ابراهیم علیه السلام د आवाज واوریدو نو لا اله الا الله والله اکبر وی. او چې کله اسماعیل علیه السلام وکتل چې یره زما په ځای باندې بدله راغلی فدیه د جنت نه ګډ راغلی نو اسماعیل علیه السلام فرمایل الله اکبر ولله الحمد. نو دا هغه مبارک کلمات دي چې دا د ابراهیم علیه السلام د جبرائیل علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام نه شروع شوي دي. نو د هغه ځای نه دا را روان دي دا کلمات. نو دا د حج په دوران کې بیا دا کلمات چې کوم دي څه شي ویلی شي د نهم ذی الحجې نه شروع شي او د 14مې ذی الحجې پورې، یعنی د اختر د 4مې ورځې پورې او د اختر د یو ورځ مخکې د سحر مانځه نه شروع کېږي. ټوټل چې کوم دی 30 مونځونه دي. په 30 مونځونو نه پس د فرض مانځه نه وروسته چې موږ سلام وګرځو، که نارینه که زنانه، مسافر دی او که مقیم دی، او که په ښار کې پاتې کېږي او که په کلي کې، نارینه دی او که زنانه دی، یو پیر دا تکبیرات ویل دا څه په هر مسلمان عاقل او بالغ باندې څه واجب دي. او نارینه به چې کوم دی په جماعت کې چې کله مونځ کوي یا ځان چېرته مونځ کوي نو څنګه سلام وګرځئ نو په زور آواز باندې په تیز آواز باندې به وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او د زنانو د پاره په کور کې چې څرنګه د فرض مونځو کې سلام وګرځئ نو د هغې نه وروسته په پټ آواز باندې په خپل کور کې به دغه تکبیرات وایي. دا واجب دی. په یو سړي نه تکبیرات پاتې شي د سلام وګرځاو یا د چا سره خبرې وکړې یا د خپل ځای نه پاڅېدو یا بیا اودسه شو نو دا تکبیرات په دې اسبابو په وجه باندې پاتې شو نو د دې تکبیراتو قضا نشته، د دې قضا نشته. البته د دې په پاتې کېدو باندې به استغفار وي. او که چېرې یو سړی سلام وګرځه په خپل ځای باندې ناست دی او تکبیرات تیر شو چا سره خبرې نه دی کړې یا د خپل ځای نه پاڅېدلی نه دی یا چې کوم دی او داسې نه دی مات شوی او رایات شو ورته نو دا تکبیرات په وی دا به په زوره باندې نارینه وی دا واجب دی. د دې په پاتې کېدو باندې چې کوم دی څه به وي استغفار وي، الله نه به بخښنه غواړي. نو په خپله باندې چاته یاد نه زده یې کو، په خپلو کورونو کې زنانو ته زده کو چې زنانو نه دا تکبیرات پاتې نشي، واجب پاتې نشي، د ثواب نه زنانه محرومه نشي، خپلو بچو ته مې زده کو. نو دغه د تکبیراتو متعلق چې کوم دی مسله چې دا د 9مې ذی الحجې نه شروع شي تر د 14مې ذی الحجې پورې، یعنی د لوی اختر د میاشتې د 9مې ورځې سحر مانځه نه شروع کېږي او د لوی اختر د 14مې ورځې در مازدیګر مانځه پورې چې کوم دی دا تکبیرات پس